ما سره خپل شوي چې په هسپتال وردن نشي نو کله شاته نه ونیسي سپېړې در نه وباسي د ګریوان نه دې راکاږي زنانه ګوري. आज भी KTH में था, वहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मैं कोई दहशतगर्द हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा मुजरिम हूँ. मैं खुद को छुपा के चल रहा था. 10 लाख रुपए पर हेड टारगेट थे और 850 ऑलमोस्ट कंपनी पाकिस्तान की दा कार कई लगी दी. ټول چې دی ایجوکیټډ دی په خبره پوهیږي دی ته چې لکه مرازي دی ناراضي اس قسمه دی زبردستی نه کوي چې نه زه خو به وزټ کوم. استاد क्वालिफिकेशन زما ماستر دی MCOM में کړی دی. क्वालिफिकेशन मास्टर इन लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस. क्वालिफिकेशन MA اسلامیات में کړی جی और نه کال نیک بیل کې جی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال. قدرمنو دا وغزه ډبګری گارډن کې ولاړې ما او د شپې تقریبا لاسه او پورې با ټایم وی دا وخت زما غیر چا پیره تاسو ته بلها مرګري ولاړ دی او دا د عمر په حصہ کې دی چې دی خو کلکه مزدوري کولی شي دی روزګار خو کولی شي دی کې ډیر مرګور چې نه پینټ شرټس اچولې دي او ما دوی سره وختي خبره کوله چې پینټ شرټ واچي نیا خو به د بینګ نوکری کوي یا بس چتا سفارت خانه کې یا په تنور ځای کې چتا ایز ا بیروکریټ سیکرټری ناشتي او چې بیا ډېره بدقسمتي شي نو په ډبګري ګارډن کې به د میډیکل ریپ دا لباس وي. د بدنصیبۍ نه دا په سونو په زرګونو زمونږ رونه چې کوم میډیکل ریپس یادېږي دې کې به انپړه سړی د سره نه دې کې به میټریکولیټ هم نه کې دې په اف ای راشي نو هغه کپنې نه ساتي دې کې سٹارټ د ګریجویټ وي چې بی اے کړي یا بی اے سی وي او دا غینه پس ورپسې ځه دا دومره تعلیم یافته خلک چا سره ملاویږي یو ډاکټر سره دا په هسپتال کې هم وزټ کوي او بیا مازیګری کې چې چرته کلینکس وي نو دی مازیګر الته کې هم ځي. دا بیسیکلی د مارکیټینګ جاب دی خو په ټول مارکیټینګ کې دا جاب د ټولو نه زیات ګران دی ځکه چې په دې کې بته د ډاکټر سره کېنی او هغه به کنوینس کوي چې ډاکټر صاحب دا نوی یو جنریک راغلی نوی یو دوی راغلی دا د دې دا فائدې دي دا سایډ افیکټس دي دا نوی یو ریسرچ شوی دی تاسو دا خپل پیشنټ لور کولی شي. ډاکټر کریم اف د سوسایټي دی جی هغه ته چې کس کینی هغه به انتهایی په خپل د کار باندې عبور ساتي چې ډاکټر ته ډیټیلینګ کوي او خپل پروډکټ حواله سره هغه ته خبره کوي نو ډاکټر هم MBBS دی FCPS دی پروفیسر دی دا بهر نه ډیګری راغستی نو هغه ته چې دا مرګري کینی نو تاسو په خپل دا سوچ کوئ چې د دبا هم س تعلیمي لحاظ سره خبري لکه ډیره سټډي به کړی وي. اوس عرف عام کې دا یو خبره ډیره زیاته کیږي چې د دې میډیکل ریپ د لاسه یو خو چې کوم مریضانی دا غي وخت خراب شي دوی ډاکټر سره په ګنټو ناشتي دا تاسو په دوی نه هم کوم او دوی ما چې یو مس کنسپټ دی او په هر ځای کې خور دی ودا میډیکل ریپان دا ډاکټرانو لالچ ور کوي سو کې یو ځای طریقې سو کې بل ځای طریقې سو کول موټري ور کوي دوی په خپل دوايان لیکي او هغه دوايان چې کم دنیا وی کمزوري وی کار نه کوي او نور هم ډېر خبرې دي. قدرمنو د های کورټ یو فیصله تر مخه پدی باندې هسپتال ته وزټ بندې بلکې دی به د هسپتال په حدود کې هم تاسو نه پرې عمدہ سي ضروره. اوس قدرمنو تاسو ګوره چې دا څومره خوري خلک دي تاسو ګوره تاسو د دې د لباس ته ګوره دوی ته چې په هسپتال کې سو کلاس واچي چاله کروستو شه دا یو تعلیم یافته سړی د باغی ګسوم نه هټ کیږي د څومره سبق ویلې او د راشي د سوق د کور کی سوق چاله د کور کولی شي نشي ور کولی دا خلک د کی هم خوري او دی والټه کول هم خوري او دغه بیزته سره د مرګرو هم اکثر واسطه ویندا سره ضروره د دې نه باوجود قدرمنو په دې وطن کې په دې خلکو باندې د روزګار د تنبیه ولی باندې دي سلاره ضروره وتی شي نن د دې پاواز موږ د دې د आवाज او د تکلیف تاسو ته هم کېدو لک سات کې قدرمنو تاسو د دې د سحر وګوره او لک سات بیا د سره خبره ترې کو موږ سره اوسه. برادراتو چې کوم کپنه کې سر جی از ویرک فارما کېم سر جی سر نن تاسو راغون شوه تاسو سم مطالبات زموږ دا مطالبات دي سر جی چې زموږ سره چې کوم هاسپټل کې کوم رویه شروع ده چې کله موږ هاسپټل ته ورشو موږ نه آیس خرڅو نه پوډر خرڅو نه څه غلط کار کو نه چاته سپک ګورو چې وردن نشو زموږ دا دغه چې سر یو کس د
کله ډیګري والی بي سي ډیګري دی که تاسو ګورئ چې MBA کړی چا BC کړی ده هغه ډومبنې دا خواهش چې زه په یو ښه جاب باندې شم د خاندان چې کم کفالت دی خوراکۍ مې د هغې خواهشونه پوره کړم زه لایف کې څه جوړ کړم زما نه وشز هغې لپاره هغه سټرګل کوي خو پاکستان کې چې تاسو ته پته ده بېروزګاري ده نو واقعي میډیکل ریپ کې بیا فارما کې یو داسې طبقه ده چې زموږ غوندې غریب خلکو له یو پلیټفارم ورکړي چې ټیلنټ پکې وي خو بل ځای کې پلیټفارم نه میلاویږي هلته لاړ شي نو چې مونږ کله فارما ته رالو ماشاءالله زموږ هر څه سټارټ شو خو چې کله مونږ سره نن سبا کومه رویه شروع ده مطلب چې په هسپتال باندې وردن نشي ما سره خپله شوي چې په هسپتال وردن نشي نو کله شاته نه ونیسي څپېړې در نه وباسي د ګریوان نه دې راکاږي زنانه ګوري ټول ګوري د ټولو په مخ کې دې راکاږي نو چې تا کله راکاږي او ټولو په مخ کې دې وخي بېعزتي دې کوي نو ته ډکې وایي چې زه خو نه آیس خرڅوم نه پوډر خرڅوم زه خو دلته خپلې روزې روټۍ له راغلی سپکاوي ولې دی دا سپکاوي سر دا کم اردلیان چې دي دا کم دي که نه پاکستان داسې طبقه ده هغې کې یو داسې پاکستان کې داسې سیسټم شروع دی که ته ګجر ته ګیر شوې نو ګجر دی په خپل ځای لالي کو سبزی والا ته ګیر شوې سبزی والا دی په خپله لالي نو که دلته هر یو کس پیرغون دی خو لکه مونږ قرآن مجید کې کتلی چې پیرغون کرکټر مونږ کتلی دی که نه خو پیرغون یو کرکټر دی خو تاسو نن سبا سوچ کې نن سبا هر ځای کې یو کارون هم دی او پیرغون هم دی که اردلي ته وګورئ که د نورو کسانو ته وګورئ نو هغوی ځان نه پیرغون جوړ کړی دی راته ووایي چې ستا تعلیم څه دی ما BSc زوالوجي کړی پری میډیکل سر جی او په فارما کې څونه موده وشو ما سر 3 year and 6 month مې وشو پکې سر جی ٹھیک شو مرګري تاسو به څه ویل غواړئ अस्सलाम वालेकुम जी उर्दू के विलिशम जी अस्सलाम वालेकुम जी मेरा ताल्लुक कॉन्टिनेंटल फार्मा से है जी और यहाँ पे मैं RSM काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल से मैं इस फील्ड में हूँ लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया था तो बहुत अच्छे हालात थे रिस्पेक्ट भी थी और हर एक चीज़ थी मतलब लेकिन अभी कुछ दिन से ऐसे हालात हो गए हैं कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं कहीं बड़ी गलत जगह पे आ गया मुझे यहाँ मुझे नहीं होना चाहिए था आप देखें हमारे जितने भी यहाँ पे कोलीग्स हैं सारे जो हैं मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ है यहाँ पे कोई भी ख़ान नहीं है जी सारे यहीं से कमाते हैं और सारे जो हैं अपने जो है घर का ख़र्चा यहीं से चलाते हैं लेकिन हॉस्पिटल्स में मैं आज भी KTH में था वहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि शायद मैं कोई दहशतगर्द हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा मुजरिम हूँ मैं ख़ुद को छुपा के चल रहा था कि कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले हमारे पास क्या है हमारे पास लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं हम लोगों की ज़िंदगियाँ के बचाते हैं अगर हमारे पास ड्रग्स नहीं है तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर की डिग्री भी फजूल है क्योंकि वो पेशेंट को क्या लिखेगा अगर मेडिसिन ही नहीं होगी तो बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट यही है सबसे यही रवैये आप बर्दाश्त कैसे करते हैं सालों से सर सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से हम लोग सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से खामोश रहते हैं हम अगर किसी की बात सुनते भी हैं सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से क्योंकि ये ऐसे क्यों है मतलब आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि जहाँ इतनी नफरत पलती है आप लोगों के लिए सर हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे अगर आप देखें तो हम किसी डॉक्टर को कोई पैसे नहीं देते किसी डॉक्टर्स पे कोई एक्टिविटी नहीं करते हमारी अगर प्रोडक्ट्स देखें तो बहुत इकोनॉमिकल प्रोडक्ट ये मार क्यों पड़ती है गरेबान क्यों चाक किए जाते हैं ये हमें नहीं पता हमें जो टाइम बताया जाता है हम उसी टाइम पे जाते हैं अगर हमें एक डॉक्टर कहे कि भाई आपने 10 बजे आना है तो हम 10 बजे जाते हैं अगर कोई कहे कि 12 बजे आना है तो हमने 12 बजे जाना होता है मोस्टली हॉस्पिटल में ऐसा होता है सर कि हमें कहते हैं कि जी आप 2 बजे के बाद आएँ तो आप मुझे बताएं कि 2 बजे के बाद वहाँ पे कौन सा डॉक्टर होता है और सबसे बड़ी बात कि सर हम जो हैं जितने भी यहाँ पे कोलीग्स हैं सारी टारगेट बेस्ड जॉब है सबकी जी सबकी सेल है कंपनी हमसे सेल मांगती है कंपनी हमें कहती है कि भाई आपने सेल करनी है तो आपकी जॉब है तो अगर हम एक डॉक्टर को हमें मिलने नहीं दिया जाता तो हम तो हकीम से तो अपनी दवाई लिखवा नहीं सकते बहुत बहुत शुक्रिया यो RSM چې هغه په دې فیلډ کې 10 سال ورکي هغه نه پس هغه ته دا پښتاوا او افسوس کیږي چې زه په غلط ځای کې نور یو خبري هم دی چې دا مرګري دا میډیکل ریپس ډاکټرانو له لالچ ورکي هغه لالچ سده سند او یو سینر مرګري هم ولر د خپل تعارف کې او سونه مدینه د فارما کې زما سړی اقبال نوم دی او تقریبا د 15 کالونه فارما کې نو فارما خو چې مخکې کوم حالات څنګه چې ملګری وي نو ډېر ښه حالات او ډېر یو پروفیشنل فیلډ او ډېر ښه دغه پکې ډېر عزت او پکې خو موجوده داسې حالات جوړ شو چې څومره زموږ ملګری څومره تاسو ته د ښکاري نو دا ماستر کوالیفاید MPhil کوالیفاید کسان موږ سره شته فام ډیر کسان شته موږ سره ډېر کوالیفاید خلک په دې فیلډ کې دا چې څومره دي دا ټول ښه کوالیفاید خلک دي خو د ګورنمنت داسې یو پالیسي جوړه کړې چې یاره هاسپټل ته په انټري باندې پابندي نو انټري خو تاسو ته پته لري چې اردلیان یا سکیورټي والا چې څومره مولاړي نو غول یو بهانه جوړ شي کله بیا زموږ د کولیګ
کلیکس نه پیسې غواړي چې یاره ته ماله پیسې راکړې زه به ستا انټري وکړم کله ورته وایي یاره ماله سیمپل نه راکړې کله به دغه وکړم ډېر ملګري داسې او بیا بېزتیانې د هغې د پاسې ځکه چې زموږ جاب خود داسې دی چې یاره موږ به خامخا انټري کوو ځکه چې دا ټارګټ بیسس جاب دی پرایویټ جابس خو تاسو ته پته ډاکټر له چې وي تاسو دا ډالۍ ټپلې ورکوي د ولس دا یو ډېر دغه دی یو مسکنسپشن دی په دې به تاسو څه وایي واقعي داسې ده یاره داسې ده چې لکه ډالۍ مالۍ خو داسې چې سسیز پني یا دغې دا خو الریډي د روټین یو څیز دی دا خو یو پروفیشنل فیلډ دی کې به تاسو خامخا دا څیزونه کوئ کې بوکس هم ورکړي کېدای شي بوکس کېدای شي بال فاینډ کېدای شي دغه څیزونه دې نه زیات خو نور څیزونه پارما ورکوي هم نه داسې دغه کې چې یاره دومره دغې ځکه چې څومره انفوټ نو دغې پر آوټپوټ دغه کې خو یو مسله دا دی چې یاره د ګورنمنټ کوم پالیسیز اوس کرنټلی روان دي نو دومره خلک که جابلیس شي که نه دومره خلک دا څومره دغه دي یا دا خلک راوځي نو دومره مسلې به جوړې شي یو ګورنمنټ جاب نشي ورکولی یو زموږ دپاره دا مسلې جوړوي نو دا پکار دي چې موږ فیسیلیټیټ کړي د یو ملګري د وینا تر مخه تقریبا په دې پېښور کې 19,000 نه زیات میډیکل ریپس دي دا ټول د فارما یعنی د فارماسیوټیکل د کمپنو سره تړلي دي او د مرګري خبره ډیره ښکلې ده ګورنمنټ ارسلیل جاب نشي ورکول کې د کې شک نشته صحیح ده او د جاب خدا سي حالت تیروره چې په ارسډي ته جاب نه ملاوي او دا ټول کوالیفاید خلک دي کورونه دي وتا سبا کوي نو چې ګورنمنټ کم از کم د کې یو پالیسی جوړه کی او دی خلکو ته دا الو کی او خاص اس او پیز دي لم جوړ کی نو دا کار چلی دی شي دا اوکې اسد به موږ سره ولاړ دی د سره خبرې کو اسد به تاسو د حواله سره چې څنګه د مرګري خبرې کوي چې ګورنمنت دی اخته موږ د پاره هغه سر پالیسی نشته دا راته د های کورټ آیله په دې کې فیصله شته چې تاسو به هاسپټل ته نه ځئ د په خاطه کې هم نو درېږي تاسو اوس خو یو اورډر چې کوم ایشو شوی دی خو تاسو نالج کې هم شته 2018 کې هغه ایشو شو سه پروپاګاندا شوی زمون خلاف نو موږ د هاسپټل حدود کې هم نه پریدي ماته کوم ویډیوز پکچر راځي په واتس اپ باندې نو هغه د پارکینګ نه کسانو چته لګیا دي پولیس اوس هم د دې دغه لپاره ما انوسی واغشته د ګراوند لپاره موږ اجازه نو غره کې د ګراوند لپاره تاسو انوسی موږ واغشته باغه د پروپر طریقې سره موږ د موږ پروګرام ریکارډ کو دغه حساب د موږ له اجازه راکړه پولیس والا حالانکه نشته موږ اجازه ولی نشته بس دا د خپل یو مایند دی حالانکه تاسو کوګو ویل کوالیفاید پروفیشنل خلک دي تاسو چاته یو وفد نشته چې ګورنمنت سره دغه سرکار سره کینی بالکل زموږ داسې نشته زموږ کمپنیان کوګو په کربو روپے بزنس کوي پاکستان کې او موږ په کربو پورې ریونیو جنریټ کوو خپل کمپنو ته د ملک لمون مطلب دا ګټه ورکو خو زموږ باره کې داسې زموږ باره کې زموږ خپل فارماسیوټیکل انډسټری هم سوچ نه کړي هغه هم دا قدم نالي چې مطلب موږ یو کس باندې لس لک روپو ټارګټ یک دی 10 लाख रुपए पर हेड टारगेट थे और 850 ऑलमोस्ट कंपनी په پاکستان کې دا کار کوي لګیا دي 2 میلیون پلس کې چې دا زموږ امپلویز دي په فارماسیوټیکل انډسټری کې دا کار کوي موږ ډیر زیات ریونیو جنریټ کوو خپل کمپنیو خو زموږ باره کې د خلکو هیڅ سوچ اس مایند نشته الټا وایي چې تاسو دې قسم پالیټکس دي سيزونو کې ځان نه انګیج کړئ نن چې تاسو ځان نه انګیج کوئ مطلب دا نو بیا به تاسو د خپل ټارګټ څنګه پوره کوئ کپنې دي سیس نه ګوري چې زما میډیکل لیب زما کارکون وال خوري نه جی نه خو ادي سیس تای بالکل نه ګوري ځکه چې غیته الډ یونټ ملاوي کې پس ناسه طریقه کې موږ ته کوم پرابلمز دي کوم هډلز دي هغه موږ فیس کوو لګیایو موږ ته خپل فیملی نم ډیر پرابلمز دي موږ ډیر زیات مطلب کو ګورې نو سفر کی ګوار له سره هر ځای باندې زموږ میټینګز شو خپل کمپنی ډیسټریبیوشن هاسپټل لیول باندې ګورو زموږ دغه سیزونه سیټ نه دي د دې لپاره مطلب موږ کوشش کوو چې پراپر طریقې سره ارګنایزیشن لانچ کو پاکستان کې یونین جوړ کو نو بس دغه مرګري ځان سره شامل کو په دې سیس کې چې زموږ یو پراپر आवाज وچ چې یو پلیټ فارم جوړ شي نو ان شاء الله زموږ پہچان پکار دی پہچان چې موږ ته ملو شنو اتوماتیکلی هر اداره به موږ سپورټ کی بیا اصل کې تاسو خلاف ډیر سيزونو روچت شو او دغه د مخنیوي لپاره تاسو منظم आवाज نشته چې تاسو منظم आवाज وي یو پلیټ فارم وي نو تاسو به کم از کم تکرار شو تاسو به چې نه داسې نه ده خو بدنصیبه نه تاسو چې کوم کمپنو کې کار کوي هغه کمپنیان هم تاسو زما خیال چې دغه پلیټ فارم جوړول ته نه جوړي چې تاسو یو دغه جوړ کوم داسې تاسو کوالیفیکیشن د سره مو بي اس اکونومکس کړه پېښور یونیورسيټي نه او درینیم کال مې کېږي د فیلډ کې فرست اف اول خو تاسو ډیره شکریا تاسو رااله معاشره کې زموږ نامه تاسو خو له د میډیکل ریپرزینټیټیو هم شته دلته په دې کار کې لګي زبا دا خبره کول غواړم چې زمونږ په میډیکل ریپرزینټیټیو کې 2 ټایپ اف ورکینګ دی یو انسټیټیوشن بیس دی یو جی پیز ایریا ده دا ټول لکان سونم چې دی دا جی پیز تمزي انسټیټیوشن تمزي خو جی پیز کې اس سچ دسي ایشوز نشته دی همدغه لکان دي دا التم کار کوي خو انسټیټیوشن تزینو الته دی ته ډیر زیات مسلې دي ایریاز مونږ ته داسې هغه دي مونږ آوټ سټیشنز هم کوو الته هم دغه لکان زي الته داسې ایشوز نشته ټول ورته ویلکم کوي خو په بیس انسټیټیوشن کې څه مسله ده دا اوس مونږ ته نشته پته دا چې ولې هلکان زمونږ نه پرېږدي او بله خبره ټول چې دي ایجوکیټډ دي په خبره پوهېږي دوی ته چې هلکه مه راځئ دی نه راځي هېڅ قسمه دی زبردستي نه کوي چې نه زه خو به وزټ کوم
هغه په خبره پوهیږي په خبره لږ چې تمیز باندې وته چې لکه ما راځي یا 12 بجې نه بعد راځي یا 12:30 1 بجې د یا غټه مرزي ستاسو کوالیفیکیشن زما ماسٹر دے ایم کام میں کړی دی او سونه مدرو شو 3 نیم کال میں پکې کې فارما کې خبي او بیزته دي بالکل بی عزت دی په هر ځای کې انسټیټیوټ کې چې کوم ځای تم زینو بغیر د بی عزت نه بل څه دغه نه کوالیفیکیشن ماستر ان لا اینڈ پولیټیکل ساينس فارما کې سونه مدرو فارما کې زمو شو شپک کاله او نه دغه تودوبونه ته ول زه صرف او صرف د یو خبره به کول غواړم تاسو د کوالیفیکیشن ته پوسو کو دی چې کوم دی نه هیومن رائټس د باره کې چې کوم دی مونږ ته س دغه پرووایډ کوي او نه د دې نه علاوه چې کوم دی حکومت مونږ سپورټ کوي حالانکه مونږ چې کوم انسټیټیوټس دي کاغه په پرایویټ سیکټر کې دي که په ګورنمنت سیکټر کې دي زمونږ کمپنیز یو هیوج فنډینګ هم دي ته کوي ان ټرم اف زکات ډونیشن میډیسنز نو دوی ته بالکل داسې زیب نه ورکوي چې دا دومره مطلب کریم زموږ معاشري خلک دي کم چې دا هاسپټلز کم چې دا ادارې دا چلی او هغوی داسې قسم له موږ سره رویه کوي لکه دا انسانانو سره هم یو مجرم سره هم دا نه ده پکار کوالیفیکیشن एम ए इस्लामियात में कड़ी जी और ना कॉल निक बिल के जी سفیان صاحب زه به تاسو سره یو لري مرګر خډویر خبره وکړه زبا هم کوالیفیکیشن ته ولوي بی اے ما کړی رسه او د فیلډ نه تقریبا په 9-10 سال کې زما شو دلته سر زه دا یو خبره کول غواړم دا نور مرګر خو خبره وکړه چې تاسو بار دا تاسو کې چې تاسو سره د رویه کیږي ولې نو د هغه زمان په مایند کې وړو کې شان دا جواب دی چې زمونږ د فیلډ ډېر د شرافت ته او شریف سړی باندې لاس چول له هر چا د واس کار دی لکه ډېر آسان شي کنه اوس که لیټ سپوز داسې څه خبره وي چې لکه زمونږ لاس کې ټوپک تماچا راتلې شوې یا مونږ بدمعشیانې کولې شوې تعلیم یافته سړی جنگ نشي هغه نشي کولی جی سپیشلی که مونږ د تعلیم یافته یو بل طبقه زه نوم نه اخیستل غواړم تور کوټ واشي هغوی په هر ځای باندې ورتلی شي خو زمونږ د فیلډ کې داسې نه چې چونکې زمونږ ډاکټر ته او هاسپټل ته ضرورت دی او هر چا ته پته چې دا مونږ ته مجبوره دی نو هغه بیا زمونږ نه مجبورۍ نه دا فایده اخلي که ډېر په وړه سطح باندې شي نو چې یاره سامپل به راکوي پیډز به راکوي پین به راکوي د دې نه بغیر هم نه پرېږدو که هغوی په لوکل سطح باندې شي او که بیا ورله ګورمنټ یا د هاسپټل اتھارټي د اجازت ورکو چې او تاسو د هلکان بند کړئ نو بیا خو د هغوی خپله خوښه شي جي نو زمونږ عزت بیا د هغوی شي بس هغوی داسې حسابوي چې لکه د دوی مال هم زمونږ پراپرټي بار بار دا سیزونه برداشت کوي سر دا مونږ د ډے فرست نه برداشت کوو او دا اوس چې کم دی ریسنټ ټایم کې دا تاسو ریفیلډ کې وکتل چې دا میډیکل لیب او دا سکیورټي والا څه هتاپای شوی دا او زما د هغې باره کې لکه دا خیال شو چې لکه یو سړی ته دونه فرسټریټډ کې یو داسې حد ته راولې نو هغه خامخا دا څیزه بیا لکه دغه مجبوري شي لکه د انسان د برداشت یو حد وي که نه نو زه د ټولو ته دا ریکویسټ کوم چې لکه اوس هم ستلی نه دي هغه چې کوم زمونږ هغه حد کرا شوی دی نو کوشش وکړئ چې اوس هم د دې مخنیوي وشي نو ښه به وي جي سیده بچی را مخکې شلک کوالیفیکیشن دې سره زما جی جواد نوم دی او ایز انجی فارما سره تعلق لرم جی او زما بی ټیک سیول انجینیرینګ ایجوکیشن دی جی په 2018 کې ما کمپلیټ کړی دی جی نو سر زما خو چې کم دی څنګه زمونږ د ملګري بله خبره وکړه چې یاره مونږ د فرست نه چې کله مونږ کمپني جاین کو ستا خپل فیلډ انجینیرینګ دی خو فارما کې کار کوم جی مونږ ته خپل فیلډ کې چې کم دی مطلب جواب ملو نه شو نو مطلب هغه خپل فیملی مطلب سپورټ دپاره مونږ راغو کوشش کو چې خپل فیملی سپورټ کو سکے ورکو هغه هم بچی وای خپل کوالیفیکیشن السلام علیکم سر جوړه مې روي تاسو ما ایم ای کوالیفیکیشن په اسلامي کالج نه ولګا ساينس کې مې کله او زموږ چې کومه مسالې دي لکه مطلب ګورنمنت موږ ریکګنیشن راکې موږ یو پروفیشن موږ ریکګنایز کې مطلب موږ په ګورنمنت باندې سپورټ نه یو موږ چې څومره ادارې د پاکستان هغه ټولې په خساره کې تاسو ته پته را دا کوم موږ په دې دارو کې ګورنمنت نورم په قرضدارو نورم خساره کې نو دا خو له ګورنمنت شکر وکړه چې موږ لکه دې دارو کې دی ول باقي د ټیکسونه ورکړي خو امپلوی بلا نوکري ورکړي یو کم نه کې 3-4 هزار کسان دي مطلب تاسو زبا یو خبره دا سو کما تاسو خفه کېږئ ما بیزته کېږئ تاسو ګریوانونه ستاسو شلیږي شپې ورځې منډې تاسو وخې او سټیشنو ته تاسو ځئ سفر تاسو کوئ لکو روپۍ تاسو د یو کس ټارګټ دی نو چې 15 ګروپ هم وي او په 15 ګروپ کې بیا 15 کسان هم شو نو حساب یې کوئ خبره کروڑ ته نږدې کېږي نو تاسو د میاشتې کروڑو روپۍ کپنو له ورکوئ خو هغې تاسو د پروټیکشن لپاره ګورنمنټ ته دا هم نشي ویلی چې زما د دې کارکون لږ شانتې خیال وساته د عزت نفس خیال وساته زه حیران دی ما
چې سرمایه‌داره نظام کې خو همدغه شی وي که نه لکه د خر به ځغلېږي نو کوټرک ووالي نو سپې ابه بل ودرئ په دې کې هر یو شاه زلمي ما هسې لږ دا مایک وګرځو د ایم این خو پکې کومه خبره شته دی نه د انجینیر خبره پکې راله یو ساعت په وګرځم کېدی شي پکې ما ته ایم ډي پکې پیدا شي او ډاکټر هم پکې ولاړي دا هسې اوس موږ سره دونه ټیم نشته چې زه د هر یو ملګري سره خبره وکړم خو دلته کې دا هر یو تعلیم یافته بچی دلته ولاړ دی اوس ما ته را یو ملګري په سر کې خبره وکړه چې نه آیس خرڅوم نه چرس خرڅوم چې زه نه آیس خرڅوم نه چرس خرڅوم ښکلې پینټ شرټ ټای مې اچولې ده او یو ډاکټر ته انتظار کوم او هغه هم تعلیم یافته سړی دی یو تعلیم یافته سړي سره په یو خاص مقصد ملاویږي چې هغه صرف دوی چې ستا او زموږ ژوند بچ کوي پخوا به زموږ د کلي پاټۍ کې یا په بازار کې دوه فارمیسي دکانونو خدای راستي چې اوس په کلي وردن نشم کنه نو دونه د کریاني دکانونه چې څونه د میډیسن دکانونه وي صحیح ده نو تاسو د دې هم اندازه ولګئ چې میډیسن یو غټه انډسټري ده په پاکستان کې عزت د ټولو شته خو د میډیکل ریپ نشته دا وخت د دې یو ډېر سینیر مرګره دا وخت مو سره وړی د سم د درې خبر کوم څنګه برادر السلام علیکم یوسف جان سے فرسٹ اف آل خو تاسو ډیره مننه زمونږ په دې دوک در کې راغی او شامل شوي اور دا خپل تعارف لګو کوم زما نوم جمیل افریدی دی او په دې انډستری کې تقریبا د 2000 ټایم تاسو په وخت کې حالات سو اوس حالات څنګه جی زمونږ په وخت کې هو حالات د سو چې یو ریسپیکټ پاو لکه 2000 کې ما د فیل جان کړو زمونږ به یو ټایم معلوم او هغه ټایم کې به ډاکټر موږ ته ټایم راکولو او باقاعده به اټینډنس چې کده موږ ته یو ریسپیکټ راکولو کې ام اس پر ریسپیکټ راکولو اوس خو مسله دا شو چې اول خو ډاکټر ته رسیدل ډېر ګران دي هغه نه مخکې سکیورټي نه مخکې اټینډنس نه پس بیا ډاکټر صاحب ته رسیدل دي بیا ډاکټر صاحب کولې کې بار کې سکول دي KMS صحیح شوی دا یو مسله ده لیکن ټول نه غټه مسله چې کوم دی هغه د مونږ د کپنې په پاټم ده ځکه چې مونږ انسکیور وو نو به انټری مسله ده هغه نه پس اني ټایم هغه مونږ فایر کولې شي کپنې رول څه دی تر اوسه پورې کپنې د خپل ذمہواری نه غړي چې د ما کارکون زی د لګي اکسس ملو شي چې د هسپټل ته لاړ شي نه جی هغه خو اوسه پورې ما د سونه کدر به درې سالور کپنو کې چې کله مونږ ته کپنې دا هغه دا وای چې بس ټارګټ کول دی ارلی ریمایندر ورکول دی سیل کول دی نو مونږ نه خبر ټیک شه کنه ک بیا وای چرته مسله راغله او دا خپل کار دی قدرمنو ډیر تعلیم یافته خلک دي دا میډیکل ریپس پدې کې با یوم انپړ سړی نه ما څنګه خبرو کړه پدې کې میټریکولیټ هم نه دی بلکې کمپنیانه د ټولو نه تعلیم یافته سړی پدې مارکیټینګ کې پکاري ځکه چې دا ځوانان بچا سره خبره کوي ابا یو ډاکټر وي نو ډاکټر د پاره غي خو میټریکولیټ نشته ترې دی کوشش دی چې کم از کم اټلیست بي یا بي سي کړي و دې کې تاسو کتل زم ډېر حیران شوم چې ډبل ماستر او انجینران او پتی نه کم فارماسست پدې کړي یو اخرینه خبره کوم بیا به مرګ لازم اخر د دې حل بسی قدرمنو زما ذهن کې عمده یو خبره ده چې دا مرګړي پګن تعداد کې تعلیم یافته هم دی خو پلیټ فارم نشته پدې دا ټول د دې لپاره کې یو پلیټ فارم راشي ندی بخبل خبره کیم دي حکومت ته زیسو اوس پدې کې افریدي سے وختي خبره کوله اوس د انټرویو ورکړه د خیر نشته د تبخامه خپل مشر وی چې ستا کار شو دا څومره مرګري چلته کې ولاړ یقینا چې دوی ته هم نیوکه کیږي پدې ځکه دوی سپینه خبره هم نشي کولای ځکه چې کارکون دې کمپنی د سر نو درېږي کمپنی له هم لک خوف خدا پکار دی چې ستا د پاره د تعلیم یافته بچي خپل گریوان شلي د خودداری تار کیږي د ایګو تبو برباد شي بلها زرانه مریضان ولاړی پدی باندې خلک راکی دینو دا تاسو کته شه دا سړی جنگ کولی شي دا تعلیم یافته سړی دا چې پینټ او شرټ یې چوړي دي دا خپل نصیب په یو داسې ځای کې ودرو چې ټکرې دي او سختې رویې دي بهرحال یو دوه درې مرګرو سره به خبر کوم چې اخر د دې سولوشن بسی جی رامخ کې کوم مرګر رامخ کې برادر مختصر راته وایي جی السلام علیکم یوسف جان به مسلې هم ډیسکس کړي زموږ ټول ملګرو ډېر ښه خبرې وکړي سولوشن زموږ د دې چې کوم مسله ده بیسیکلی دا چې موږ ته په انسټیټیوشن کې ډېر غټ پرابلم دی لکه پرایویټ چې کوم کلینکس دی هلته موږ وزټ لزو هلته باقاعده خپل سرکاري هسپتال کې تاسو سرکاري هسپتال کې هغې کې زموږ سولوشن دا کېدی شي چې زموږ یو ډیلیګیشن جوړ شي د یونین په سطح الاړ شي چې کوم ایډمنسټریټرز دي هغې سره میټینګ وکړي تاسو دا یونین بس تاسو کپنو ته قبول وي هغه باندې خبره کېدی شي لکه مونږ دې کې د کمپنۍ چې کوم دغه دی هغه کې مونږ لکه انټرفیرنس نه کوو یا د کمپنۍ کوم امپلایز دی مونږ صرف د خپل حق خبره کوو هغه دا کېدی چې یاره مونږ ته انسټیټیوشن کې کوم پرابلم دی یو ټایم ډیسایډ شي که فرض کړه کورټ اډر راغلی مو آیا او سسپینډډ دی که اوس هم ویلډ دی هغه مونږ ته پته نه لګي څه ټایم کې راغلی تاسو ته یاد شي مونږ مروا باندې کار کړو مخکې هغه بیا ډسکنټینیو شو نو مونږ دا وایو چې یو ټایم ډیسایډ شي لیټ سپوز مونږ وارد ته ځو 11:30 بجې ټایم دی نو مونږ به ټول بیا دا فالو کوو دا چې بنی چې 11:30 نه
مخکې زموږ کولیګز ورکینګ کوي هلته حکومت تاسو ته یا هسپتال انتظامیه تاسو له ټایم درکې او تاسو خامخا ډیفینیټلی وی ویل فالو او سټریکټلی وی ویل فالو هغه کې بیا څوک وایلیشن کوي نو زموږ چې کم یونین په سطح باندې موږ باقاعده هغه ایکشن بل کوم مرګري سولوشن حواله سره خبره کوي څوک به تجویز ورکړي جی افریدي سم شکریا زه خو به دا وایم چې څنګه مونږ ګورو په هر ډپارټمنټ کې چې کوم یو یونین وي یو تنظیم وي هغه حواله سره ډومبه سټیپ مونږ ته پکار دی او هغه کې باقاعده چې رجسټریشن وشي او هغه مرګري چې کوم دی مونږ ته پته ولې چې کم مرګري مونږ سره دي زه وایم چې هغه یو وشي نو هغه کې باندې کپنه مونږ ته سو وي ځکه چې دا د مونږ بنیادی مسله ده دلته که هغه مونږ ارګنایز کړو ډومبه په خپل مرګرو ته وي چې دا رول تاسو فالو کوئ ځکه چې مونږ هم څه کمزوري شته دغه به او دویمه خبردار چې دا هغه بیا مونږ چې کنده پورا یو رول ریګولیشن ډیفاین کو ټول په ډسکشن وکړو او هغه نه پس کارډونه د مونږ جوړ شي چې کم از کم مونږ ته د عام شهري په نسبت نه ګوري مونږ ته یو ګریجویټ په نسبت وګوري او البته مونږ ته دا مسله نه وي نو یونین به ډیر ضروری دی مونږ لپاره مای نیم از پیر باچا او زه دا ویل غواړم کم از کم چې دا یو یونین جوړ شي چې کم از کم د کپنو والا زموږ څخه تاسو کې ک پولیس یا داسې نور څه محکمې د هاسپټلایزیشن چې کوم مونږ نسی یا کوم داسې نور څه راغوشي مونږ نن سبا چې مونږ کوم هاسپټل ته نوځو کوو پیله وارته نن جوال بته زموږ چې کوم نه پروفیسر سره ملاويږي اټینډنس وته کم وای کنه اول باغه پروفیسر سره ملاوي عین پس په بیا تمخ کیږي نو کاغه سره سنا ستې ولا ورکل نو سیدا کدی ولا ور نه کنو تمخ کینه پری دي دل سے پتہ هډه سخت تیریږي تیریږي هغه خاص صحیح ده بهرحال زبا بس په دوه درې سلورو جملو کې تاسو دا مسله لږ شانته بیا لږ رانان کم قدر منو په دې وطن کې د بیروزګاری یو حد دی هر کال د یونیورسيټونو د مختلف انسټیټیوټونو بلها زمنګ رونه بایگان ډیګری پلاس بهر روزي او د بیروزګاری په سمندر کې غوته وخی چاته سترلاس شي او سو کومغشن غوته زنوي دا هغه مرګري دي چې د ډیرو تعلیمونو نه پس خپل سی وی ګانې په سرکاري دفتر کې نه دي ګرځولې بلکې دا خوددار خلک دي بیګي روچت کو او لکه نرتوب مزدوري کړي دا د دې لاسونه تاسو چک کیږي ا د بیگ هغه چپوبه د دې پلاس کې داسې غوټي پیدا کړي لکه دبوي چې دا چې تر کړي زمیدار دی دا هغه زمیدار دی چې دا ګریجویټ دی د ماستر کړی دی او د نرتوب حلاله مزدوري کوي یو مسکنسپشن دا راغلی دی چې د ډاکټر له لالچ ور کوي نو ډاکټر خو ډیر پوهه سړی دی اب ولې په لالچ کې راځي قدرمنو دا یو ډیر غټ سبجیکټ دی په دې باندې ډیر غټه گفتگو کې دی شي کوشش د ما دا چې په بل سیشن کې ماته دا موقع ملو شو نو زه به کوشش کوم چې دا میډیکل لیب حضرات ناشتي برخت ډاکټر حضرات کینی او په بل پینل کې د هسپتال انتظامیه مشران هم کینی چې دا ټول ډسکشن وشي او د دې حل روزي دا مرګري چې قدرمنو تاسو تخکاری دا جنگ کولی شي دا جنگ نشي کولی د دې حق ته چې د باعزت روزګار کی او په دې وطن کې دیو کی دا غریوان د شلول نه دی دا د والو ټکول خو نه دی دوی سره ډیره سخت تیریږي ما بار بار په دې باندې خبرو کړ زه تاسو سره ډیر واقعیت شریکول شم نه غنی د هر یو سړی د هر یو میډیکل دا سم را پر سیدل دي خو مجبوری ده کور کې بچته بیبي ناشتي او داجی بناستی ډیره خورکه بناستی بلا یو د ریلګاډي پسې بلا ډبي تړلې وي دا ټول د دې پښتني سیمه هغه شازلمی دي چې دا صوبت ترهګری والده حکومت هم دا خاص کومه چې په دې پروګرام په تناظر کې یو فیصله د دې لپاره داسې وکړي یو ټایم ولا مقرر کې دا تعلیم یافته خلک دي یو ټایم شیډول وته کې دی به خامخا فالو کوي نو زما گزارش ته او تاسو ته تاسو आवाज ما کې خو د پدې هیله باندې چې تاسو د आवाज ورسي د دینه مخ کې پتا سو حوالي سره د پروګرام نه دي شوی او زه غړم چې دا تاسو ډیر لوی کمزوري ده کله هم تاسو د نفاق دغه شان برقرار وي نو یاد ساتئ چې تعلیم یافته زما مرګرو تاسو سری غریوان به هم دغه شان شلی دي وي او یو تانه به کوي او بل باندې کوي هغه تاسو وردلی ته پریخي چې سبه غشلی ما به د کور داسې بوتلی نو خپل کې اتفاق پیدا کې یو خپل قیادت داسې جوړ کې چې کله داسې مسله راځي چې تاسو قیادت یو مرګري دا انتظامی سره کینی چې کم از کم تاسو په باعزت طریقه باندې د خپل کار او روزګار جاری وساتئ یو جهان مننه